الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. أما بعد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل. اللہ تعالیٰ زمون خالق اور مالک دی. الله تعالی د ټول کائنات په خپل دست قدرت سره پیدا کړی دا. د کائنات ذره ذره دا د الله تعالی محتاج دی. په دې کائنات کې چې څه هم دي غټ دي وړوکي دي ښکاري لښکاري انسانان دي ځناوران دي اوبه دي ځمکه د اسمان دی چې څه هم دي په دې ټولو باندې قدرت د الله تعالی دی او د الله تعالی د اجازت نه بغیر د خپل ځای نه هیڅ هم نشي کولی لقیدې هم نشي. الله تعالی د دنیا ته د دې د اصلاح لپاره بے شماره پیغمبران را لېږلي دي. مقصد د دې دنیا اصلاح وا. دغه شانتي الله تعالی په دنیا باندې بے شماره احسانات دي نعمتونه دي او په دغه نعمتونو کې د دنیاوي اعتبار سره د ټولو نه لوی نعمت د مور او پلار دی. والدین دي. والدین یو عظیم نعمت ته یو لوی نعمت ته او کم کس چې د والدینو عزت کوي قدر کوي هغه په خپل هم لوی دی هغه په خپل هم قدردان دی. چې څنګه د والدینو بے شماره احسانات په ماشوم باندې دغه شانتي د مور او پلار بے شماره حقوق او ذمہداریان دا په ماشوم باندې دي او دا حقوق او ذمہداریان دا به حیثیت زوی یو کس به حیثیت زوی دا په الله تعالی مقرر کړی دي. الله تعالی د خپل د عبادت نفس د مور او پلار سره د حسن سلوک حکم ورکړی دی. په حقوق الله کې د حقوق الله نه علاوه په حقوق العباد کې د ټولو نه اولنې او مقدم حق دا د مور او پلار دی. او د دې وجه دا کې دي چې مور او پلار د خپل ماشوم د لپاره سختي تکالیف د هر څه برداشت کوي. نو دغه تکالیف او د سختۍ د وجنه الله تعالی په حقوق العباد کې د ټولو نه اولنې او مقدم حق دا د مور او پلار دی خله او په ماشوم باندې به حیثیت زوی دای پابند کړي دي چې د خپل مور او پلار حقوق ادا کړي. چې کم ذمہداریان الله تعالی هغه ورکړي دي هغه په هر حال کې ادا کړي. نو الله تعالی د خپل د عبادت نفس د مور او پلار سره د حسن سلوک ذکر کړي دي. حسن سلوک مطلب دا دی چې د مور او پلار سره نرمي کوي د مور او پلار سره خواله کوي دغه ته بد ردی موای دغه په مخ کې همیشه د پر د خپل سره ټیټ ساتي او همیش دغه د پر دعاګانې کوي. الله تعالی فرمایي انزم سپارہ سورہ النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت مکوئ او د الله تعالی سره بل شریک منی سي او دا غي نه پس وایي چې وبالوالدين احسانا او د مور پلار سره حسن سلوک کوئ خواله کوئ نرمي کوئ.
نو دلته په دې آیات کې الله تعالی د خپل د عبادت نه پس فوراً د مور او پلار د حقوق ذکر کړی دی او په هغې کې د ټول نه اولنی حق د هغو سره حسن سلوک دی. دغه شانتي چې کله بني اسرائیلو نه الله تعالی وعده واخیسته، لوظ واخیستو، اولنی سپاره ده سوره بقره کې وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. و چې کله مونږ لوظ واخیستو د بني اسرائیل نه او مونږ ورته وویل چې د الله تعالی نه بغیر د چا عبادت مه کوئ او د مور او پلار سره حسن سلوک کوئ. نو په دې آیت کې هم الله تعالی حکم ورکوي د خپل د عبادت نه پس د مور او پلار سره د نرمۍ، د خوالي، د حسن سلوک. دغه شانتي 15مه سپاره ده سوره بني اسرائیل کې الله تعالی فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. و چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت مکوئ او د مور او پلار سره حسن سلوک کوئ. نو په دې کې هم الله تعالی د خپل د عبادت نه پس د مور او پلار سره د حسن سلوک خبره کوي. نو دا معامله چې دا ډېره زیاته ګمبیره ده او دا ډېره زیاته اهم ده چې کم تکالیف ستاسو د پاره مور او پلار برداشت کړي دي، کم سختیانی مور او پلار ستاسو د پاره برداشت کړي دي، نو د هغې صله الله تعالی اولاد ته وایي چې د خپل مور او پلار عزت کوئ، نرمي کوئ، خواله وسر کوئ او دې ته وایي حسن سلوک. بخاری شریف حدیث دی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو کس آپ صلی الله علیه وسلم خواله رالی او ورته فرمایل چې الله تعالی ته په ټول کارونو کې د ټولو نه غوره کار کم یو دی. الله تعالی ته په دې ټول کارونو کې د ټولو نه غوره کار کم یو دی. نو آپ صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په خپل وخت باندې مونځ کول، چې څنګه د مانځه وخت چې په هغې باندې مونځ کوئ، قضا کوئ، ما مونځ د خپل وخت نه بغیر مه اړوئ، بل ټایم ته یې مه اړوئ. نو بیا دې تپوس وکړي چې بیا کم کار غوره دی. نو آپ صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کوئ. او بیا ورته فرمایي چې بیا کم کار غوره دی، نو ورته فرمایي چې جهاد کول. نو په دې حدیث کې 3 شیزونه بیان دي. یو په خپل وخت باندې مونځ کول، دویم د خپل مور سره حسن سلوک او دریم جهاد کول. نو په دې حدیث کې هم الله تعالی د خپل د عبادت نه پس آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دویم حکم یې ورکړی د حسن سلوک، د مور او پلار سره د حسن سلوک حکم. دا خبره وړه نه ده، دا خبره ډېره ګهره ده. او بیا صحیح مسلم او صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے چې آپ صلی الله علیه وسلم خواله یو کس رالی او ورته فرمایل چې زما زړه غواړي چې زه جهاد وکم او الله تعالی په دې باندې مالا اجر راکړي، ثواب راکړي. نو آپ صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې آیا ته د اجر دپاره د ثواب دپاره ته جهاد کول غواړې؟ هغه ورته او زه جهاد کول غواړم. نو آپ صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ځه ورشه لاړ شه او د خپل مور او پلار خدمت وکړه، دغه ستا جهاد دی. نو دلته په دې حدیث کې د جهاد نه هم غوره د مور او پلار سره د حسن سلوک حکم ورکړی دی. مفتی تقی عثمانی صاحب هغه په خپل کتاب والدین کی قدر کیجیے په هغې کې لیکي چې دنیا دا دین چې دی دا د خپل د خواهشاتو د تابعدارۍ نوم نه دی چې ستا زړه غواړي ته به هغه کې او په هغې باندې تا ته ثواب میلاویږي. نو هغه وایي چې کله ستا زړه غواړي چې ما عمره وکړې، زه تبلیغ ته لاړې، ما دا ښه کار وکړې، ما خیرات وکړې، ما دا وکړې، نو د دې کارونو نه آپ صلی الله علیه وسلم منع کوي، وایي چې د ټولو نه غوره کار دا د وخت تقاضا څه ده، هغه د ټولو نه غوره دی. ولې چې په مختلف احادیثو کې آپ صلی الله علیه وسلم په مختلف ذرایع سره مختلف خبرې کړې دي. چا یو صحابي ته ویل چې ته دا کار وکړه دا د ټولو نه غوره دی، بل صحابي ته ویل چې ته جهاد وکړه دا لکه د ټولو نه غوره دی، بل صحابي ته وایي چې ته د خپل مور او پلار خدمت وکړه دا د ټولو نه غوره دی. نو وجه څه ده چې د خپل د وخت چې کوم تقاضا ده د هغې مطابق عمل کول دا د دین اتباع ده، اصل اتباع ده. او بیا یو مثال ورکوي چې یو ښځه او خاوند په یو ځنګل کې یوازې، نور هیڅوک ورسره هم نه وي،
او په دې کې د منځه ټایم شي د منځه وخت راشي او خاون خپل ښځې ته وایي چې دلته کښېنه او دغلته یو کلی دی پای کې جومات دی زه ځم او په اولني صف کې زموز وکړم چې الله تعالی ماله د دې اجر راکړي او ډېر غټ ثواب دی. نو په دې کتاب کې لیکل دي چې دغلته د وخت تقاضا ده چې ته خپل کور والا حفاظت وکړې په دغه ځنګل کې ته مونځ هلته وکړه. اوس په دې وخت کې پتا باندې د تکبیر اوله دا شی فرض نه دی، د خپل ځان حفاظت د خپل کور والا حفاظت پتا باندې فرض دی. نو دین چې دی دا د خواهشاتو د تابعدارۍ نام نه دی، نوم نه دی. اویس قرنی رحمه الله تعالی هغه یو پیرا آپ صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو چې زه ستا سره میلاوېدل غواړم، زه ستا دیدار کول غواړم، خو زما یو مور ده، زما مور ده او د هغې د خدمت لپاره هېڅوک هم نشته دی. نو آپ صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته خپل مور خدمت وکړه، دغه د ټولو نه غوره دی. اویس قرنی مسلمان دی، د آپ صلی الله علیه وسلم دور کې دی خو په یمن کې دی. د آپ صلی الله علیه وسلم سره دغه ملاقات نو شوی او د ملاقات نه کېدو د وجنا هغه صحابي هم نه جوړ شوی. د صحابیت لپاره شرط دا دی چې د ایمان په حالت کې آپ صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. داغه ایمان خو راوړی خو د آپ صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نو شوی، نو داغه نه صحابي نو جوړ شوی. نو بیا آپ صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې یو وخت به راځي په دې کې به د یمن نه یو کس راځي او دا شکل صورت دی دا به هلي چې کله هم ته هغه کس تا ته میلاو شو نو د هغه ته ووایه چې هغه ستا دپاره دعا وکړي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د حج په موقع باندې به مخ راتلو او تپوس به یې کولو چې د یمن د قرن د علاقې نه څوک شته دی؟ هغه ورته وایي چې نشته دی. بیا یو پیره چې رالی نو ورته وایي چې آو یو کس راغلی دی، هغه خواله لاړ شي او ورته فرمایي چې زما دپاره دعا وکړه. نو اویس قرنی ته تپوس وکړي چې تا ته چا ویلو، تا ته دعا چا ویلي دي؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ما ته آپ صلی الله علیه وسلم ستا په باره کې ما ته ویلو چې کله دې راشي نو د ځان دپاره دې دعا وغواړه. نو یو غیر صحابي دلته یو غیر صحابي د صحابي دپاره دعا کوي او د صحابي مقام په دې دنیا کې د انبیاو نه پس د هغو ډېر غټ مقام دی. د انبیاو نه پس چې د چا مقام دی په دې دنیا کې هغه صحابه دي او دلته یو غیر صحابي د صحابي دپاره دعا کوي او دا مقام چې الله تعالی دله ورکړی نو دا یې ولا د مور په خدمت باندې ورکړی نو دا ډېر لوی مقام دی. رضی الله عنهم ورضوا عنه چې الله تعالی د دې صحابو نه راضي دي او صحابو د الله تعالی نه راضي دي، نو دا مقام دی. او دلته ورته سوی چې کله ته هم اویس قرنی تا ته میلاو شي نو د خپل ځان دپاره دعا وکړه. وجه څه وه چې هغه د خپل مور خدمت کړی و، نو د خپل مور د خدمت د وجې نه الله تعالی دله دا مقام ورکړی و. په مسند احمد کې حدیث دی چې د فتح مکه په موقع باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل پلار چې مسلمانېدو د آپ صلی الله علیه وسلم په خدمت کې راوستو چې آپ صلی الله علیه وسلم ورته وکتل نو ورته فرمایي ای ابوبکر دا دې څه وکړه؟ دا خو مشر سړی دی، دا خو بوډا دی، تا به ما ته ویلو زه به ورغلی وم. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې نه دا د حق سیوا دی چې دې لکه ستا خواله په خپله راشي. نو آپ صلی الله علیه وسلم ورته په سینه لاس کېښودو او هغه ایمان راوړو. نو دلته د مشروالي یو عزت دی، یو خدمت دی چې آپ صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې ما ته به دې ویلو زه به په خپله تلی دی. سی بخاری روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې خپل مور او پلار ته ظلم مه کوئ، خپل مور او پلار ته بدې ردې مه وایئ. نو په خپل معاشره کې نن تاسو هسې وګورئ که نه، نو د علامات قیامت کې یو علامت دا هم ده چې خلک به زامن به خپل مور او پلار ته بدې ردې وایي چې کنځل به کوي، جوال به کوي. او دا هغه نشانی ده چې کوم په دې دور کې تاسو په هر ځای کې لیدلی شئ. په دغه شانتي په دې کې یو نقطه دا ده چې د بل مور او پلار ته هم کنځل مه کوئ، ولې چې د بل مور او پلار هم په منزله ستا مور او پلار دي. بیا جامع ترمذی کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې درې دواګانې داسې دي چې هغه په هر حال کې قبلېږي او د هغې د قبلېدو کې هېڅ شک هم نشته دی. اولنې بددعا د مظلوم بددعا ده چې هغه د ظالم دپاره وکړي، الله تعالی په هر حال کې قبلوي.
دویم د مسافر دعا ده چې الله تعالی د مسافر دعا په هر حال کې قبلوي صورتونه مختلف دي د قبلېدو او دریم د پلار په دعا چې د خپل زوی لپاره ده چې کله خپل پلار د خپل زوی لپاره په دعا وکړه په هغې کې هېڅ شک هم نشته چې الله تعالی به نه قبلوي الله تعالی په هر حال کې قبلوي نو ځکه په دې کې یو نصیحت دا هم دی چې د خپل زوی د خپل زامنو دپاره تاسو بددعاګانې مه کوئ وهی هر څه کوئ خو بددعا ورته مه کوئ په دغه باندې په صحیح مسلم کې روایت دی چې خپل ځان ته بد ردي مه وایئ خپل ځان ته بددعا مه کوئ خپل اولاد ته بددعا مه کوئ او خپل مال ته بددعا مه کوئ که دغه وخت موقع د قبولیت وه نو بیا به ستاسو دپاره دا ډېر د نقصان عملی بیا ولې چې ستاسو هر څه لاړه ووصينا الانسان بوالديه احسانا سورہ لقمان کې الله تعالی فرمایي ووصينا الانسان بوالديه امونږه انسان ته وصیت وکړو دغه د مور پلار په حواله سره او هغه سره هغه وصیت سره په سورہ عنکبوت کې فرمایي ووصينا الانسان بوالديه حسنا امونږه انسان ته وصیت وکړو دغه د مور پلار سره د حسن سلوک په حواله سره او بیا شپږشتمه سپاره ده په سورہ احقاف کې الله تعالی فرمایي ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا چې موږ انسان ته وصیت وکړو د خپل مور او پلار سره د حسن سلوک دلته مفسرین یو نقطه لیکي چې په بعض مقامات کې د مور حق د پلار نه سیوا دی په بعض مقامات کې د مور حق د پلار نه سیوا دی او په دې آیت کې وایي چې هغه سیوا ځکه دی چې د 9 میاشتې پورې یو مور خپل بچی په خپل خېټه کې ښودي او دا تکلیف او دا مشکلات چې دي دا د پلار په حصه کې نه دي راغلي او بیا ورله پیدایش ورکول زندگی ورکول دا تکلیف هم دا د مور په حق کې دی دا د پلار په حق کې نه دی دا د پلار په حصه کې نه دی او دریم د 30 میاشتو پورې د 10 میاشتو پورې پای ورکول هغه ماشوم لا تربیت کول دا هم د مور په حصه کې راغلی دی نو ځکه د مور حق په بعض مقاماتو کې د پلار حق نه سیوا دی لکه د مور او پلار حقوق لکه یو شان دي خو په بعض ځایونو کې د مور حق د پلار نه سیوا دی او بیا صحیح بخاری روایت دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو کس صلی الله علیه وسلم خپل راغله او تاسو وکړو چې په مور او پلار کې د ټولو نه زیات حسن حقدار دا څوک دی دا چا حق سیوا دی چې دغه سره دی حسن سلوک حواله وکړل شي نو آپ صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په مور او پلار کې د ټولو نه زیات د ټولو نه سیوا د حسن حقدار چې دی هغه مور ده بیا دې تاسو کې چې بیا د چا حق سیوا دی نو آپ صلی الله علیه وسلم ته په دې مبه راوي چې د مور حق سیوا دی دریم دې تاسو کې چې په مور او پلار کې د چا حق سیوا دی نو دریم پر وتا آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور حق سیوا دی څلورم دې تاسو کې نو په دې پر وتا آپ صلی الله علیه وسلم وایي چې په مور او پلار کې د حسن سلوک د ټول زیات حقدار د پلار دی لکه درې پر دا حق د مور رسیدلې دی او یو پر د پلار دی او وجه دا حدیث په منزل تفسیر د آیات او قضا ربک الله ووصینا الانسان بوالديه احسانا دا دی او په دې کې فرمایل چې درې پر الله تعالی د مور ذکر کړی دی صلی الله علیه وسلم د مور حق ذکر بیان کړی دی چې مور نه همیشه خپل ماشوم په خپل خېټه کې ساتي او بیا ورنه ژوند ورکوي پیدایشي او 30 میاشتې پورې بیا هغه ماشوم له دود ورکوي نو دا درې دغه شانتي دا هغه مسائل دي دا هغه شیزونه دي چې کم د مور په حق کې رسیدلي دي او د پلار په حق کې دا نه دي رسیدلي نو مفتی تقی عثمانی صاحب په دې کتاب کې فرمایي والدین کی قدر کیجئے چې حقوق کې مور او پلار دواړه یو شان دي خو تعظیم د پلار زیات کوئ او خدمت د مور زیات کوئ تاسو لږ په دې معاشره کې وګورئ نو خپل معشوم چې دی هغه د مور سره ډېر زیات آزاد دي بنسبت د پلار سره هغه پلار ته هیڅ خبره نشي کولی خو مور ته ټولې خبرې کولی شي نو دغه وجه ده چې تعظیم دا د پلار زیات کوئ او خدمت دا د مور دا لکه د مور سیوا کوئ
او بیا د حدیث یو مفهوم دی چې چا خپل مور ته او خپل پلار ته د محبت په نگاه سره د مینې سره یو پیروم دغه مخ ته وکتله نو الله تعالی ولا د یو حج او د یو عمره قبول ثواب ورکوي د یو قبول حج او د عمره ثواب ورکوي او وجه دا لري دا چې په دنیا کې چې څومره هم تعلقات دي څومره هم مینه محبت دی دا تعلق او دا مینه محبت دا د څه د وجې نه دی دا د غرض د وجې نه دی دا د فائدې د وجې نه دی او سوای د مور او پلار چې کم مینه ده کم تعلق دی دا د بغیر څه وجې نه بغیر څه فائدې نه دی الله تعالی درې آیت په قران کې د نازل کړی دي چې پای کې د دوه شذونو خبرې کړې دي او مفسرین وایي چې په دې کې په یو باندې عمل نکې نو بل دې هم نه قبلېږي اولنې آیت ته واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة مسکوي او زکات ورکوي نو مفسرین لیکي چې په دې کې یو سړی مسکوي او زکات نه ورکوي نو د موږ هم نه قبلېږي دا دوانه باقی نو دا به قبلېږي او بیا وایي چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول چې دا الله تعالی اطاعت کوي او د هغه صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي نو په دې کې هم چې څوک د الله تعالی اطاعت کوي او د هغه صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کوي دغه